علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دی چې ټول بروغ جوړ د صحت په جامع. ناظرینو دا تاسو کته په باجوړ کې یو افسوسناک واقعه وشوله چې پاغه کې س مرګري چې کم دین هغه شهیدان هم شول. الله دې داغي مغفرت نصیب کړي. نو دا صرف تاسو ته مخې ته راوستل چې په باجوړ کې نن چې کم دین ډېر زیاته غټه حادثه شوې ده چې پاغه کې تقریبا داسې ویل کیږي چې اسسټنټ کمشنر چې کم دین هغه شهید شوی دی. داغه سره سلور کسان نور چې کم دین هغه شهیدان شوی دي. نور دا شانته کم کانسټیبل چې کوم هغه پکې شهیدان شوی دي او عمده شانته مرګري هم چې کم نه په هغه کې زخمیان دي. هغه فوري تور باندې هسپتال ته یوړل شو. پدې کې چې کم د باجوړ منیسټر دی مبارک زیب هغه هم پوسټ کړی دی او خلکو ته دا ریکویسټ کړی دی چې ټول ځان هسپتال ته ورسوي او غیله ورشي او الته کې د اغي مدد او کوي او اغي سره ودرېږي. نو ان شاء الله جلد به دغه خلکو چې کم نه امداد وشي او دغه به علاج وشي. الله دې زمونږ په ملک باندې او زمونږ په حال باندې رحم وکړي او کم خلک چې شهیدان شو دغه د پاره دعا ګویو چې الله رب العزت جل جلاله دغه د شهادت قبول کړي او الله دې زمونږ د ملک د نور حادثاتو نه په امن او امان کې وساتي او الله دې زمونږ د ملک د امن یو جنډا په دې باندې ودرول کړي. زمونږ د ملک ته الله د امن یو مرکز جوړ کی. بس خصوصي دعاګانې د خپل ملک لپاره کوي. حالات چې کم دین ډېر په بل طرف باندې روان دي. یو طرف ته په سواد کې د اوټلو اورانولو حادثه، بل طرف ته په سواد کې د ملمنو په سین کې د لاهو کېدلو کیسه، بل طرف ته هغه کیسې لا زړې نه وي چې د باجوړ بیا چې کم دین په وینو باندې سور شو د باجوړ د واقع مخه تراغله. یقینا ټول پاکستانیان خصوصي توګه باندې پښتانه ډېر په مشکلات کې دي او ډیر چې کم دینو د مشکل وخت نه تیریږي لګیا دی. نو د ټولو د پاره دعا ګویو تاسو مرله دعاګانې کوي چې الله ټول خاطر و آباد لري.